أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مخکې درسونه کې موږ دا خبره کړې وه چې دې صورت مبارک ته صورت د تعلیم المسأله ویل کېږي. نور هم د دې ګڼ نومونه دي. په دې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو ته د سوال طریقه ښودلې ده چې تاسو به زمانه سوال په کومه طریقه باندې کوئ. نو په دې کې د الله پاک تعریف وشي، بنده بیا خپل تعلق ښکاره کړي او بیا خپله مدعا ذکر کړي چې څه غواړي. نو د بنده غوښتنه چې ده په دې صورت مبارک کې هغه د هدایت ته او طلب د انعاماتو دی او د هغه خلکو لاره چې په کومه باندې الله پاک انعام کړی دی او د هغه خلکو نه اجتناب چې کوم اهل غضب دي او کوم اهل ضلالت دي. صوفیه حضرات هغوی وایي چې جلب منفعت پکار دی او دفع د مضرت پکار دی. فایده حاصلولو سره د ضرر دفع کول دا ضروری دی. یو انسان فایده حاصلی، علاج کوي د یو مرض او د پرهیز ونه کړي نو دته صحت نه حاصلیږي. مونږ او تاسو مثلا دا وغواړو چې زمونږ دا کمره د یخه شي او دې کې مونږ ځان ته د ایسی انتظام هم وکړو مثلا، او دا دروازې او دا کړکۍ دا مو همدغه شانتې کولاو پرېښو. نو که هغه ایسی مونږ ډېر هم تیز ولګو خو مخالفه هوا چې ده نو هغه مونږ بنده نه کړه، په دروازو په کړکو باندې روشندانونو باندې هغه هوا راځي. نو که په یو ګاډي کې ته ایسی چلی یا په کمره کې نو په هغه خپل مقصد د یخولو د کمرې یا د موټر په هغې کې انسان بیا کامیابېدی نشي. هله به دته کامیابي حاصلیږي چې دی هغه مخالفه هوا بند کړي. نو چې مونږ د اهل انعام د اهل هدایت لاره غواړو د الله تعالی نه نو ورسره بیا حفاظت پکار دی د اهل غضب او د اهل ضلالت د لارې نه. اهل غضب کم خلق دی او اهل ضلالت کم خلق دی. نو حدیث پاک د دې تفسیر او تشریح کړی ده چې مغضوبین چې دی نو دا یهود دی او ضالین چې دی نو دا نصارا دی او نور ګمراه فرقې. بیا په قرآن پاک کې اول اهل غضب ذکر شو او وروسته بیا اهل ضلالت ذکر شو چې د دې نه خدای ماته اجتناب نصیبه کړي. نو د اهل غضب چې دی د دې د دشمنی د اهل اسلام سره زیاته سخته ده په نسبت د اهل ضلالت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. دغه آیت مبارک نه دا معلومه شوه چې د اهل اسلام سره د اهل ایمان سره دشمنی د اهل غضب چې دا د یهودو دا ډېره سخته ده په نسبت د اهل ضلالت د دشمنۍ. نو هغې مخکې ذکر شو او اهل ضلالت چې دی نو دا ورپسې وروسته ذکر شو. بل دا چې د اهل غضب چې دا مخکې او اهل ضلالت په تاریخ کې وروسته تیر شوي دي. درېیمه وجه یې دا ده چې مدینې منورې سره نږدې اوسېدونکي چې نو هغه د اهل غضب یهودیان او اهل ضلالت چې نو هغه نسبتاً لرې اوسېده.
چې مونږ دا غواړو چې مونږ ته د هدایت نصیب شي او مونږ باندې د انعامات وشي او د انعام یافتو خلکو لاره دې زمونږ نصیب شي، صراط مستقیم دې زمونږ نصیب شي او د اهل غضب او د اهل ضلالت د لارې نه دې الله پاک مونږ وساتي. نو پکار دا ده چې مونږ په خپله هم د دغه خلکو پیژنګلو کو او هغوی چې په کومه وجه باندې د غضب مستحق ګرځېدلی دي او په کومه وجه باندې هغوی اهل ضلالت ګرځېدلی دي، چې د هغه وجوهاتو او د اسبابو نه مونږ ځان وساتو. لکه زمونږ دا دین مونږ ته پوره مکمل هدایات راکوي. د دشمن په مقابله کې فتح مونږ غواړو، نو د الله پاک نه به سوال کوو، خو چې کوم ظاهري اسباب دي نو هغه به هم اختیارو. میدان بدر ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف وړی دی د خپلو صحابه کرامو سره. وسله چې څومره ممکنه وه هغې هم ځان سره وړې ده او دعاګانو هم زبردست اهتمام فرمایلی دی. الله جل شانه هغې ته عظیمه فتح ورکړې ده. نو اوس هم که مونږ کامیابي غواړو نو هم به محنت کوو، هغه اسباب او وسایل هغه به هم اختیارو او د مسبب الاسباب نه به مدد غواړو، نتیجه به الله تعالی ته سپارو. نو چې اهل غضب او اهل ضلالت د هغې نه حفاظت او د هغې نه اجتناب دا مونږ غواړو، نو پکار دی چې دا خلک مونږ وپېژنو او د دوی هغه عملونه مونږ وپېژنو او هغه کارونه هغه نظریات د هغې نه مونږ ځان وساتو چې د کمې د وجې نه دی باندې غضب شوی دی او په کومه وجه باندې دغه خلک چې دي دغه اهل ضلالت ګرځېدلي دي. قرآن پاک کې الله جل شانه د اهل غضب اسباب ذکر کړي دي. مونږ په هغې کې تقریبا 19 اسباب ذکر کوو. 19 اسباب د غضب چې په هغې باندې دا خلق د غضب مستحق ګرځېدلی دي. په هغې کې لومبنی چې دی هغه دی د الله جل شانه د نعمت بدلول. دې خلکو د الله جل شانه د نعمت قدر نه کولو او په خپله مرضی به هغه نعمت هغه به بدلولو. دا د کوم ځای نه معلومیږي مونږ ته؟ تاسو د سورة بقرې 1 نمبر آیت دا که تاسو راوباسئ نو په دې کې الله جل شانه فرمایي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. الله پاک ورته یو غوره شی ورکړی دی او دی د هغې په مقابله کې ادنا شی خوښوي، نو نعمت د الله تعالی بدلی په یو ادنا څیز باندې. نو دغه خویو د دی دا د دی د غضب سبب ګرځېدلی دی. بل سبب د غضب چې دی نو هغه دی کفر بآیات الله، د الله جل شانه د آیاتونو نه انکار. د الله پاک د آیاتونو نه انکار چې دی هغه هم په دغه آیت پاک کې دی. دا کوم آیت ما تاسو ته ووایي؟ د سورة بقرې آیت نمبر 1 نو 1 نمبر آیت چې دی په دې کې تاسو د دې خلکو هغه خویونه دا کتی شئ. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. دې کې هغه اولنی سبب د غضب چې دی هغه ذکر شو چې هغه تبدیل نعمت د الله جل شانه دی. اتستبدلون کې هغه ذکر شو. بیا که تاسو خیال وکئ وباءوا بغضب من الله چې الله ذکر کړی دی چې دی اخته شو په غضب د الله تعالی باندې. ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله. نو بل سبب د غضب څه ذکر شو؟ یکفرون بآیات الله. نو دویم سبب د غضب چې دی هغه انکار دی د آیاتونو د الله تعالی نه. او ورپسې بل غضب سبب چې دی نو هغه دی ویقتلون النبیین بغیر الحق. نو قتل د انبیاء علیهم السلام دا سبب وګرځېدو د غضب په دوی باندې. او ورپسې بل یو سبب چې دی نو هغه دی ذالک بما عصوا. دا عصیان چې دی نو دا سبب دی د غضب. عصیان څه شی دی؟ دا سبب دی د غضب. وکانو یعتدون. دا اعتدا چې ده دا تجاوز عن حدود الشرع دا څه شی دی؟ دا سبب دی د غضب د الله تعالی.
نو په دغه یو آیت مبارک چې 61 نمبر آیت دی د سورۃ بقره په دې کې 15 اسباب د غضب دا پکې ذکر شو. دا چې تاسو مخکې ځئ نو شپږم نمبر سبب د غضب چې دی هغه د کفر بالقرآن عنادن، د عناد د وجې دی د الله جل شانه د کلام نه څه کوي؟ انکار کوي. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. دا په سورة بقره یو نوی آیت مبارک کی دی 91 نمبر آیت. نو دی کې د دی هغه سبب د غضب کم یو ذکر شو؟ کفر دی د الله جل شانه په قرآن سره په کتاب سره، او دا کفر پس دسو دا عنادنو. او ورپسې اوم سبب چې دی نو هغه د قتل مؤمن عمدن، قتل مؤمن سره عمدن، دا هم سبب د غضب دی. دا کم ځای کې راغلی دی؟ سورۃ النساء 93 نمبر آیت شریف کې دا ذکر شوی دی. ورپسې اتم نمبر سبب د غضب چې دی نو هغه د نفرت د حق دین نه او طعن کول په حق دین کې. حق دین ته د نفرت په نظر باندې قتل او په هغې باندې اعتراضونه کول، دا ذکر شوی دی په سورۃ مائده کې 80 نمبر آیت شریف کې. او ورپسې 9 نمبر سبب د غضب چې دی هغه د جهاد نه تیښته ده. د جهاد نه تښتېدل چې دی نو دا سبب د غضب الهي دی. دا کوم ځای کې راغلی دی؟ سورۃ انفال 14 نمبر آیت شریف کې دی. او لسم سبب د غضب الهي چې دی هغه د افتراء علی الله، په الله پاک باندې دروغ تړل. نو که څوک په الله پاک باندې دروغ تړي نو د الله جل شانه غضب ته دعوت ورکوي. دا کوم ځای کې راغلی؟ سورۃ اعراف 152 نمبر آیت 152. او یو لسم سبب د غضب چې دی هغه جنگ او جدال دی د موحدینو سره په اسماء شرکیه کې. دا کم ځای راغلی دی؟ سورۃ اعراف 71 نمبر آیت شریف کې. خدولسم سبب د غضب هغه دی د پیغمبر علیه السلام د وعدې نه خلاف کول، د پیغمبر خدا د وعدې نه خلاف. دا په کوم ځای کې دی؟ سورۃ طه 86 نمبر آیت کې راغلی دی. او 14 سبب د غضب الهي هغه د طغیان پر رزق د الله تعالی، دام په سورۃ طه کې دی 81 نمبر آیت کې. او د ایمان نبی مرتد کېدل چې دی نو دا 14 سبب دی د غضب، د ایمان نه مرتد کېدل. دا کوم ځای کې دی؟ سورۃ نحل آیت نمبر 106. او ورپسې 15 چې مونږ ذکر کوو هغه د محاجه کول په باره د الله تعالی کې. دا په سورۃ شورا 14 نمبر آیت کې راغلی دی. او 19 چې دی نو هغه د بدګماني کول په الله تعالی باندې، او دا دی په سورۃ فتح آیت نمبر 6 کې. نو دا اسباب غضب شو سو 19. نو دغه اسباب پیژندل او دغه نه بیا ځان ساتل نو دا د غضب نه د بچ کېدو ذریعه ده. د الله د غضب نه څوک ځان بچ کول غواړي نو دغه خویونه به په ځان کې نه راولي، د دې نه به ځان ساتي او د نورو خلکو د بچ کولو کوشش به کوي.